که یو سړی د سړي بچی نو د هغه لپاره د رسول الله علیه السلام دا یو حدیث کافي دی. رسول الله علیه السلام څه فرمایي چې د قیامت په ورځ باندې به یو قوم راشي او د هغه قوم به سرونه نه وي. څه به یې نه وي؟ سرونه به یې نه وي. الله رب العزت ته خو دا هر څه پته ده که نه؟ یو ذره برابر د الله رب العزت نه پټه او پناه نشته دی. د تمامو مخلوقاتو خالق څوک دی؟ الله رب العزت دی. د قوم سرونه نشته. الله رب العزت د طرف نه به تپوس وکړی شي چې ما خو چېرته داسې ناقص او کم خلق نه دي پیدا کړي. دا څوک دي چې دا بېسره صرف دا تری چې کوم دي دا زما په دربار کې حاضر دي. نو د الله رب العزت په دربار کې به وویلی شي چې اله العالمینا دا ستا هغه بندګان دي اله العالمین دا ستا هغه بندگان دي چې ستا قوم ستا بندگانو د نارینهو سره بدفعلیانې کړي دي. په دنیا کې نه پیدا شوي اله العالمین هغه انسانان نن تا ته په داسې شکل کې حاضر دي اله العالمین چې د هغوی په جسمونو پورې سرونه نشته. اے قومه د الله نه ویریږئ. او چې کله الله رب العزت دا ووري الله رب العزت به دومره په غصه او جلال کې راشي دومره په غصه کې به الله رب العزت راشي. الله رب العزت به فرشتو ته حکم وکړي چې وا زما فرشتو واورئ دا خبره چې دا څومره د آدم علیه السلام اولاد دی دا ټول راوالی او بېحسابه بې کتابه جهنم کې ولې عدالت برخاست دی حساب ورسره نه کوم تپوس دې نه کوم نه ته د ګناهونو تپوس کوم نه ته د ثوابونو تپوس کوم شا به کې لاندې وځئ او دا ټول بې حسابه بې کتابه جهنم کې اچوئ. او هغه فرشتې به د اډر د میلاوېدو سره ډایرکټ په ډایرکټ باندې شروع وکړي بنینه هغه انسان به ګوري په میدان محشر کې او جهنم کې به چې ګوري به واچوي ګوري به واچوي ګوري به واچوي بې حسابه بې کتابه به جهنم ته رواني. رسول الله علیه الصلاة والسلام غمخواري امت هغه چې کله دا حالات وګوري د الله رب العزت دربار کې په سجده پرېوځي. بڑا ستا د دې بد عملونو ستا پلار خبر شي څومره خفه وي تا ته پریشاني نه میلاویږي او چې ستا د وجې نه د الله رسول خفه وي د الله رسول هغه خفه وي د الله رب العزت په دربار کې هغه مجبور شي او هغه سجده ولګوي ستا لپاره او دا ووایي چې یا الله ته خو به ټول انسانیت جهنم کې واچوې ما په دنیا د خلکو سره د جنت وعدې کړي دي د هغې جنت د وعدو او د جنت د حصول لپاره ډېرو خلکو به ځان ډېرې سختې تېرې کړي دي ډېر تکالیف یې تېر کړي دي. اله العالمینا د دې به څه کېږي یا الله که ته دا ټول خلک جهنم کې واچې نو بیا خو زما وعده خلافي راځي. د هغې نه پس به الله رب العزت رسول الله علیه الصلاة والسلام د عزت او د خاطر د لاسه رسول الله علیه الصلاة والسلام ته ووایي چې ارفع رأسک خپل سر اوچت کا
او بیا به حکم دا وشي چې چا چا دا اعمال کړي دي هغه بندگان بې حسابه بې کتابه جهنم کې واچوئ بغیر د توبې نه مړه دي ټول بې حسابه بې کتابه جهنم کې واچوئ درې باقي سره د بیا حساب وکړی شي وا قومه د دنیا د معمولي لذت دپاره ته خپل نبي مختورن کول غواړې ته خپل نبي مختورن کې د معمولي لذت دپاره ته الله رب العزت له دومره غوسه راولې ته خپل رب ځان ته دومره په قهر کې مه کوه ته لاړ شه د الله نه ویرېږه دا لذتونه همیشه نه دي دا نه دي همیشه د څو منټو د خوشحالۍ دپاره د خپل ایمان نه ځان مه خلاصوه وقومه ځان د ایمان نه مه خلاصوه دا خبرې ړټه کوزې که په دې باندې پوه شه مه خلاصوه ځان د ایمان نه سبا به الله رب العزت ته څه جواب ورکړي نو دغه حدیث د رسول الله علیه السلام که یو سړی د سړي بچی نو د هغه لپاره